ډیره ښه خبره ده. ځینې ملګرو زما د تېرې ورځ په پوسټ باندې کمنټس کړي دي، زما درستگی هم کړې ده. خوشحاله شوم چې تاسو زما درستگی وکړه او د هغې په رڼا کې زه نن بیا دغه ویلاګ کومه. میبي چې همداسې وي، دا څنګه چې زما د ملګرو ماته خبره کړې، یقیني خبره ده چې تاسو ځینې کسان چې دي نو هغې په دې باندې بالکل پوهه هم وي چې 50,000 روپۍ د چا تنخواه نو د هغې باندې خو ټیکس نشته، خو چې د 50,000 نه سیوا کېږي نو که هغه بیا د 1 لک پورې وي، یعنی دا دوی بیا اینولي لګولي دي چې د چا 6 لک روپو پورې د کال جوړیږي نو په هغې باندې ټیکس نشته، خو چې د 6 لک نه 1 روپۍ هم سیوا کېږي د کال تنخواه، نو بیا په هغې باندې د 12 لک روپو پورې چې کوم دغه جوړ کړی دی سلیب نو 1% چې کوم دی نو هغه د 6 لک نه چې اباو کم اماونټ جوړیږي نو په هغې باندې 1% ټیکس دی. دغه رنګې که بیا موږ وګورو د چا یعنی د 12 لک نه سیوا چې کوم د چا جوړیږي نو که هغه د 12 لک نه د 22 لک پورې وي نو د اینولي نو د هغې باندې 6000 روپۍ او پلس 11% آف د اماونټ اباو یا ایکسیډینګ دین 12 لک نو بیا په دغه حساب به د هغې نه تنخواه ټیکس انکم ټیکس پتې کټ کېږي. او دغه رنګې که بیا داسې په مخکې پسې ځو نو چې د چا 1,83,000 روپۍ تنخواه یي یا د دې نه سیوا یي او بیا د هغه لکه د کال 22 لک نه والا تر د 32 لکه پورې جوړیږي نو داسې 10-11,000 روپۍ د هغه بیا چې څومره تنخواه سیوا کېږي نو دغه ورسره بیا جمع کوئ نو اټلیسټ 10,050 روپو نه شروع کېږي، دا د دوی نه کټ کېږي. که فرض کړه ملکن ډویژن کې د خلکو نه دغه کټ کېږي نو بالکل بیا همداسې ده. خو زموږ ځینې کسانو موږ اورېدلي داسې دي چې ځینې کسانو به دا خبره کوله اسلام آباد کې چې به د چا جواب و، ایون که پرایویټ دی که ګورمنټ دی که هر څنګه چې د چا به جواب و نو هغوی به دا خبره کوله چې یاره که فرض که موږ اکاونټ په ملکن کې جوړ کړو او موږ ته دغه امپلایر د کومې ادارې سره چې زه کار کوم هغې اجازت راکړي او زه ملکن کې په دې خپل دغه بینک کې کوم بینک کې چې سیلري اکاونټ وي نو که زه هلته جوړ کړم نو زما نه به ټیکس نه به زه ایگزمپټډ شم، ما ته به دغه ټیکس په بیا زما نه کټ کېږي. هم په دغه پوینټ باندې دغه نقطه زما په ذهن کې و نو ما دغه خبره کړې وه. بهرحال انکم ټیکس یوازې صرف په سیلریډ کلاس باندې نه دی، دا تاسو په ذهن کې کېږدئ. انکم چې کوم دی نو هغه چې کوم کمپنیز دي بزنسز دي د هغې چې کوم انکم دی په هغې باندې هم دی. ایون دا چې لکه ما په خپله چې پیوس کتو نو د اموویبل پراپرټي نه چې کوم نیټ پروډکشن وي ستا هغه کراپ په شکل کې نو په هغې باندې هم انکم ټیکس دی. نو یوازې یعنی دغه غوږ نه دی نیول پکار، نور هم انکم ټیکس چې کوم دی نو هغه شته دی، صرف سیلري باندې نه دی. البته بله خبره چې کوم ډېر امپورټنټ ده نو هغه زما په خپله باندې په نظر کې دغه ده چې په ملکن ډویژن کې به تاسو کتلي آوټسایډرز راغلي دي، هغې دغه ځای کې د ټیکس د ایگزمپشن نه هغې خپله فایده اخیستې ده، هغه ځای کې ځان له سب فیکټریز او دغه لګولي دي، یونټس لګولي دي او هغې لګیا دي. خو په دغې تناظر کې که موږ وګورو نو په ملکن ډویژن کې د سریو فیکټریانې شته خو تاسو ته به سریه ارزانه نه میلاویږي. دغه رنګې د غوړو میلونه شته خو تاسو ته به غوړي د مردان نه په درګۍ یا ملکن یا په سوات یا په شنګلا یا په بونیر کې ارزان نه میلاویږي. د هغې وجه څه شی دی؟ دغه مافیاز دي چې هغوی دغه ستاسو یعنی په کار خو دا وله چې بیا ویلی وي چې د ملکن ډویژن د یو کس ډومیسایل وي نو لحاظه چونکې ما ته دا مال، ما ته را میټیریل، ما ته مشینري دا ما ته په ټیکس چوټ سره میلاویږي، لحاظه زه به تاسو له هم په دغه بدل کې دغه څیز ارزان در کومه. خو داسې نه ده شوي. نو زما په خیال باندې زموږ د ملکن ډویژن مشرانو له اوس پکار دی چې یو د ګورمنټ سره په انکم ټیکس باندې خبره وکړي او دویم ورسره زموږ لوکل پروډکشن دی چې په هغې کې را میټیریل موږ د بهر نه امپورټ کوو، لکه زموږ ماربل شو دغه شانتې زموږ نور چې کوم څیزونه زموږ خپل دي د هغې را فام کې هم په خپل دي نو چې د دغې کې دي د ټیکس د ایگزمپشن خواست وکړو نو دا د ګورمنټ دپاره د منلو دپاره هم فیزیبل دی. یعنی دا مونږ ویلی شو چې ګورمنټ ورته غاړه کیږي، ادروایز نور د ټیکسز نه ایگزمپشن ته ګورمنټ غاړه نه ږدي.